كنتم صادقين. د سوره بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 94 نه شروع کیږي. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. شپږم خطاب روانو يهودو ته. د يهودو دا دعوه چې مونږ د الله جل جلاله کتاب منو، په هغې باندې مونږ ایمان راوړی دی، خو هغه کتاب مونږ منو کوم چې په موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی. د هغې نه علاوه نه بل کتاب منو او نه بل شریعت ته څه ضرورت شته دی. د هغوی په دې دعوې باندې د باطلېدو څلور دلایل ذکر شو چې تاسو دا خبره کوئ چې مونږ په تورات باندې ایمان راوړ دی او تورات مونږ منو، حالانکه دا تورات چې کله تاسو ته پیش کړی شو نو په دغه وخت کې تاسو د دې د منلو نه انکار وکړو. وعصینا ام اویل دغه رنګي تاسو مختلف انبیاء قتل کړیو، حالانکه دغه انبیاء هم تاسو د تورات طرف ته او دین موسوي طرف ته را بللی. تاسو د هغه پیغمبرانو تکذیب وکړو، هغې ته تکلیف ورسولو، هغه هم ووجلو. بیا د یهودیانو دا ګمانو چې یاره مونږ د الله د مقربینو او الله ته نږدې کم خلق انبیا چې دي مونږ د هغې اولاد یو، د دې وجې نه دا جنت صرف زمونږ دی، جنت ته به مونږ ځو. نحن ابناء الله و احباؤه، چې مونږ د الله بچیو، د الله مقرب او الله ته نږدې خلق. لن تمسنا النار، نو الله به مونږ چرې اور ته وانه چي او جهنم ته به وانه چي. نو دلته الله جل جلاله وفرمایل چې پیغمبره ته دیو ته ووایه ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، چې تاسو دا خبره کوئ چې دا جنت صرف زمونږ دی او جنت ته به مونږ ځو او مونږ نیکان خلک یو، نو تاسو بیا په دې دنیا کې څه کوئ؟ ستاسو او د جنت په منځ کې چې کوم دی نو یو مرګ حایل دی. نو بیا د دې مرګ تمنا او ارزو وکړئ چې دا مرګ دله راشي او د دنیا د دې مصیبتونو تکلیفونو نه تاسو خلاص شئ او ډایرکټ به جنت ته ځئ. خو داسې دې ونه کړله. د هغې وجه ده، یو وجه دا وه دیو ته پته وه چې مونږ د الله نافرمانیانې کړي دي، انبیا موجلی دي، په تورات کې مرد و بدل کړي دي، دغه رنګې د هغه انبیاو تکذیب هم کړی دی. که چېرې مونږ مړه شو نو په آخرت کې بیا صحیح څه نشته. خو د دنیا په ژوند باندې دیو ډېر زیات حریص و، حرص کوونکی و، نو دیو د مرګ تمنا او ارزو نشو کولی. یو روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي که چېرې په دې وخت کې دیو د مرګ تمنا کړې وي
نو په مخ د ځمکه به یو یهودي هم نه پاتې شوی. الله به دا ټول نس نابود کړي او ختم کړي به، خو دیو تمنا نه ونه کړله. نو دلته الله دیو ته د مباهلې یو چیلنج ورکړو. مباهله دې ته ویل کېږي چې دوه فریقین، یو فریق خپل دلایل هغه بیان کړي، هغه په حق باندې، نو دا بل فریق شیدینو د دلایل باوجود د اولنۍ فریق دعوت تسلیم نکي، حق تسلیم نکي. نو بیا طریقه داسي چې اولنۍ فریق ته ویل شي چې تم خپل بچي، خپل زنانا، خپل مشران ټول د میدان تراولي، او دویمي فریق ته ویل شي چې تاسو مراولي. نو مونږ به د الله نه سوال وکړو چې کم یو په باطل باندې الله دې پاغي باندې لعنت ولېږي او الله دې هغه هلاک. دا طریقه په مخکینی انبیاو کې هم و. نو کما ډله به چې په ناحق باندې ونو فوراً به په هغه ځای باندې په هغې باندې عذاب راتلو، هغه به هلاک کېده، بس قصه به یې ختمېدله. نو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دین حق د یهودیانو ته بیان کو، خو هغه د ضد او د عناد د وجنه د پیغمبر د حقانیت د تسلیمولو نه انکار وکړو. نو الله ولدلته کې بیا د مباهله چیلنج ورکو. نو قل ورته وایا ان کانت کچری وی لکم استاسو د پاره الدار الاخره، کور د اخرت، عند الله د الله سره، خالص وطن، خالص من دون الناس سوا د خلقنا، فتمنوا الموت نو بیا تمنا وکي د مرګ، ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی، ولن يتمنوه او چرهم دیو تمنا نکي، ابدا همیشه، بما په سبب د هغه گناهونو قدمت چې لګلی دی ایدیهم لاسونو د دیو، یعنی سی مخکې لګلی دی انبیای وجلیو، د هغه انبیاو تکذیب کړو، په تورات کې رد و بدل کړو. والله الله پاک علیم پوهه بالظالمین په ظالمانو باندې، ولتجدنهم او خامخا بیا به تدیو لرا احرس الناس زیاد په خلقو کې هرس کون کې علی حیا په ژوند د دنیا باندې، ومن الذین او د هغه کسان اشرکو چې شرک کړی دی، یعنی د دې مشرکین نه هم دیو ډیر زیات هرس کوي د ژوند په دنیا باندې. یود خوخی احدهم هر یو تند دیونا لو یعمرو کچری ورکلی شي دیو ته عمر 1000 سنه زر کالا، وما هو او ندیدا عمر بمزحزحه خلاصون کې من العذاب دا عذابنا ان يعمر دا چې عمر ورکلی شي دیو ته. والله الله پاک بصیر دا لیدون کې دی بما په هغه سبان یعملون چې دیو عمل کوي، یعنی دیو به د مرګ نه ډیر زیات یریدله او دا تمنا او ارزو دیو چرې هم نه کوله چې مونږ ته د مرګ میلاو شي. پکار خدا و چې دیو د مرګ ارزو کړي وه، ځکه دیو خو ځان ته دا خبره کوله چې مونږ خو د الله دوستان یو، د الله نیکان خلق یو. چې یو کس د چا سره قربت او مینه محبت ساتي، نو د هغې کوشش دی چې زه د کس سره میلاو شمه. په منځ کې چې څومره پردې دي نو دا پردې د ختمولو کوشش کوي. نو دغه رنګې د الله سره د ملاقات او جنت ته د تلو په منځ کې چې کومه پرده ده نو هغه مرګ ده. نو الله دیو ته وفرمایل چې تاسو د مرګ نه چرته کې تختی، قل ان الموت الذي تفرون منه، سورہ جمعہ کې فرمایي فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. اے پیغمبر دې خلکو ته وایي ان الموت الذي تفرون، د دې مرګ نه تاسو چرته کې تختی، فإنه ملاقيكم
چې تاسو چرته هم لاړ شئ دا مرګ برازي او دا به تاسو سره ملاويږي او بیا چې تاسو کوم خاملونه کړ دي او بد عملونه هم کړی دي نو د الله په مخ کې بیا دا هر څه پیش کیږي او الله بیا تاسو له خبر درکړي چې په دنیا کې څه کړی دي نو د مرګ نه خلاصې نشته اينما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده چې په کوم ځای کې یې دا مرګ برازي او دا به تاسو رانیسي اگر چې تاسو په لوی لوی محلاتو کې ودی نه ولو کنتم فی بروج مشیده بیا هم د مرګ نه خلاصې نشته نو د آخرت د پاره د تیاری کولو د آخرت د پاره د تیاری کولو کوشش وکړ دی ځکه د مرګ په هر یو انسان باندې راځي کل نفس ذائقه الموت نو چې د آخرت د پاره تیاری کړي نو په دې انسان باندې چې کله مرګ راځي نو دا بیا نه پریشان کیږي بیا دا نه وایي چې الله دې مال لګ مهلت راکړي لګ مهلت راکړي زب عبادت وکم آخرت له تیاری وکم نه علما فرمای چې خپل ځان داسې جوړول پکار دي چې ان وخت تا ته مرګ راځي او تا راغې د لپاره مکمل تیاری کړي ستا پزله باندې سو ټینشن او سوچ او فکر نه چې لګ الله دې ماته مهلت راکړي نی خپل حال او قال داسې جوړول پکار دي نو دلته الله دې ته فرمایي چې کتا سو ډېر رمضان د مرګ نه وتښتوي خدا مرګ به تاسو لراسي که یو کس لزر کاله ورکلی شي لزر کاله سل زر کاله ولا عمر ولی نه ورکلی شي خو بیا هم په دې باندې مرګ راځي ځکه دا دنیا سره دا فانی ده قل ورتوایا ان كانت کچریوی لکم الدار الاخره استاسو د پاره کور د اخرت عند الله د الله سره خالصتا خالص من دون الناس سوا د خلقنا فتمنوا الموت نو ارزو وکي د مرګ ان کنتم صادقین کشری تاسو رښتونی ولن يتمنوا او چری بدیو ارزو ونکی ابدن همیشه بما په سبب دغه قدمت چې لګل دي ايديهم لا سنود دیو والله الله پاک علیم کو دې بالظالمین په ظالمانو باندې ولتجدنهم او خامخ بیا بم تدیولرا احرس الناس زیاد په خلقو کې هرس کوونکی علی حیا په ژوند د دنیا باندې ومن الذين او دغه کسان اشرکو چې شرک کړي دي یودو خخی احدهم هر یو تند دیونا لو يعمرو دا چې ورکل شي عمر الف سنه زر کالا وما هو او ندیدا بمزحزحه خلاصون کې من العذاب دا عذابنا ان يعمر چې عمر ورکل شي والله الله پاک بصیر لدن کې دې بما يعملون په هغه عملونو چې دی کوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمته